वक्त में तूफान है क्यों, हक तो हैवानों के भी है, दर्द में फिर इंसान है क्यों। ये है मेरी अपनी जन्नत, मुझको इसमें रहना है। सुन लो दुनिया के रखवालों, मुझको भी कुछ कहना है, याद है तुमको نو حدیث شریف دی چې هر کله کوم ځای کې ظلم کېږي او ستا وس رسي نو په لاس باندې منې کا، که د لاس وس دې نه رسي په خوله یې منې کا، که د خوله دې نه رسي په زړه کې راوله. دا د ایمان اخري او کمزوري درجه ده. زموږ دا وس دی انشاءالله په خوله باندې زموږ اواز اوچتولی شو، دا به موږ هر کله کوو او هر ټیم به روزو. دا زموږ حق دی، رایټ دی چې هغوی لپاره اواز اوچت کړو او هغوی ته حق ورکړو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن 5 فروری یعنی یوم کشمیر د کشمیر چې کوم ورځ وه هغه په ټول ملک کې یو شانتي لمانځل کېږي. نن په ټول پاکستان کې دغه ورځ چې ده بالکل په ښه عقیدت سره ولمانځل شوه. په دې شاته څه مقصد دی حاجي صاحب دې خو دغه نن دغه ریل وکړه. حاجي صاحب ډېر زیاته مننه کوم د وخت راکولو. تاسو نن دغه ریل وکړه د کشمیر په حواله باندې، څه مقصد څه غرض لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې دلته راغلي او زموږ د اواز بره ورسوئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په ټول ملک کې نن دا ورځ په جوش او جذبې سره مناو شوه، یوم کشمیر 5 فبروري چې کومه ده. او زه ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې د ټولو نه پهله چې زموږ کامیابي ده هغه یو کېدل دي د اسلام د پیروۍ دپاره، د اسلام د کامیابۍ دپاره. او هر ځای کې چې په مسلمان باندې ظلم کېږي، موږ د فعله نه سټارټ چې کوم هغه د سکول سټارټ نو موږ اینو کشمیر باندې دا باس مباحثې په بوکس کې موږ ګورو چې دا به نن ازادېږي او سبا به ازادېږي او را روانې دي خبرې، خو تر ننه پورې هغوی ته هېڅ انصاف میلاو نه شو. موږ چې څومره پورې وکتل سم واورېدل نو هغې کې هېڅ حقیقت نشته. په هغوی باندې ظلم شروع دی، کرفیو پې لګېدلې ده، هغوی ته د خوراک حق کمی دی. نو زه ټولو مسلمانانو اسلامي ممالک ته دا پیغام ورکوم چې د دې لپاره یو قدم اوچت کړي او دا آزاد شي او مسلمانانو ته خپل حق میلاو شي. کوشش شروع دی انشاءالله چې وشي د هغوی ته ازادي میلاو شي او هغوی ته خپل رایټس میلاو شي چې هغوی د چا څه غواړي، که انډیا څه غواړي هغوی خوشحالي او که د پاکستان څه غواړي. خو هغوی چې ما څومره پورې د هغوی دغه اخیستی نو هغوی د پاکستان څخه خوشحاله دي. او کم ملګري، کم زما د پارټۍ ملګري، کم چې اپوزیشن ملګري، کم د علاقې عوام د دې ریلې دپاره راغلي، زه د هغوی شکریه ادا کوم. او هر ځای کې چې مسلمان باندې ظلم کېږي نو موږ له پکار دي چې د هغې خلاف اواز اوچت کړو او خپل حق ادا کړو. چې تاسو ګورئ په متلونو کې یو متل دا خو مشهور شوی دی چې سمه د کشمیر مسله ده، څنګه چې دوی دغه حسابه خپل پوره په دې ریلي په کولو باندې دغه یو خپل یو پیغام ورکړ ټول مسلمانانو ته، ټول ملک ته دغه یو پیغام ورکړ چې موږ هم د پاکستان کې موږ کشمیر چې دا د هغې ازادي غواړو او غواړو دا چې څنګه کشمیر غواړي چې موږ د پاکستان حصه جوړ شو، داسې موږ هم غواړو چې کشمیر دی زموږ د پاکستان حصه جوړ شي. سرخ بہت ہے پہلے